خوشحالي خبر دا چې انټرچینج دی مخامخ ورسره جوخ انټرچینج دی 5 کیلومتر مزل کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخښونکی مهربان دی قدرمندو یو ځل بیا نواز پراپرټي سور لاندې الحمدلله بیا هم قدم راکېښو تاسو به زما خپرونه کتلې دي نه مخکې نواز پراپرټي چې کومه خپرونه وه ما کړې وه ډېرو روریانو ډېرو خویندو میندو کتلې وه زه یې هم خوښ شوی نن بیا خوشخبري څه ده بیا د غریب دپاره یتیم دپاره او بېوسه دپاره یو ښه اواز قدرمندو تاسو ما نه شاته ځای کتی شي همزاره شکه انټرچینج سره جوخ چې کومه همزاره شکه انټرچینج دی دلته هغې سره جوخ بیا یو خوشخبري قدرمندو زموږ مقصد هم دا دی چې د غریب دپاره یتیم دپاره او بېوسه دپاره یو خوشحالۍ خبر راوړو اصل کې زموږ ویډیوګانې غم خفګان او جلاګې وي قدرمندو نن بیا نواز پراپرټي یو ښه قدم او د غریب دپاره یتیم دپاره او بېوسه دپاره یو ښه سوچ بیا فلیټینګ سټارټ دی قدرمندو تاسو کتی شي مین روډ بجلي هم ګیس هم هر څه اویلیبل دي قدرمندو حاجي صاحب را سره ولاړ دی حاجي صاحب سره به خبره کوم حاجي صاحب ډېره مننه ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ حاجي صاحب څنګه الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم په دې مقصد موږ راوتو چې دا کمزور خلک الله پاک د خپلو کورونو مالکان دا زما سوچ دی دا زما فکر هم دی او دا زما میشن هم دی چې زه وایم چې دا کمزور خلک الله د خپل کور مالکان کړي او ودام الله سره وعده کړې چې موږ د غریبو او د یتیمو خدمت وکړو دغه زموږ حاجي صاحب ډېره مخکې ماشاءالله تاسو کومه ځمکه شو کړې وه او کومه ځمکه مخکې هغه خو به ختمه شوي اوس 10 ورځې کې چې ختمه شوه ماشاءالله 10 دن کې هغه ختمه شوه 10 دن کې ختمه شوه اوس هم چې کوم دی دا وکړو په دې شروعات دي او د دې نه پس چې کوم دی 10 جیرو بل غټ پلاټینګ دی په موټر وی سرویس روډ د پاسه په 50,000 مرله 2000 هغې کې هم ډسکاونټ دی په 50,000 مرله داره دواړه برلبې روډ دي پوه شوې سهولت یې ډېر دی هر رنګه سهولت یې شته که شیرین کوټو ته ځې که رشکې ته ځې که چارسدې ته ځې که نوخار ته ځې که نه سهولات یې ډېر دي الحمدلله نو موږ هغه ځای اخلو موږ وایو چې خلکو ته پې په تګ راتګ کې تکلیف نه حاجي صاحب بیانه څومره ورکول پکار دي بیانه به راکوي او په انتقال به پیسې راکړي څومره بیانه لک راکوي 50,000 د وس خبره ده قبضه به ورکوم او په انتقال به پیسې راکوي قبضه بیانه یې راکوي کور د شروع کوي او په انتقال دراله پیسې راکوي حاجي صاحب دا سوچ تاسو څنګه راغو چې د غریب دپاره دا سوچ وکړم د یتیم دپاره دا سوچ وکړم د بېوس دپاره دا سوچ وکړم ډېر خلک دي هغې هم دا پراپرټۍ روزګار کوي ستاسو دا سوچ څنګه دا سوچ نه دی دا د الله یو احسانات دي په ما باندې سوچ په سوچ شوه په سوچ بیا رزق ګټل هم ډېر ګران کار دی خو دا د الله د طرفه په اساس زموږ نه د انسانیت خدمت کوي په موږ باندې که نه زموږ د لاسه نو موږ وایو چې موږ خدمت وکړو د غریب او یتیم خدمت وکړو خو په اخلاص یو صاحب دلته ګیس بجلي اویلیبل ده دا د پرویز خټک علاقه ده د ګیس پیپ لاین تللی دی بجلي اداره په سر ده پوه شوې سهولات ورته ډېر دي دې خوا چې وځي نو دا موټر وی ده 1 کیلومتر کې دا د همزاره دا دغه روډ دی کوم باباجي کلینیر نه چې تللی دی شیرین کوټو ته دا یو دغه روډ دی لکه د روډونو لارې ورته د هر طرفه شته چې د کوم ځای نه راځي راتلی چې د پېښور راځه چارسدې نه راځه د نوخاره راځي شیرین کوټو نه راځي رشکې نه راځي لارې چې په کوم وځي لارې یو پاخه روډونه یې الحمدلله حاجي صاحب ډېر دفتر چې کوم دی نوې زموږ چې برانچ 2 کوم دفتر دی او رابطه موږ سره څوک کوي نو په شیرین کوټو حاجي صاحب ډېر مسافر خویندې میندې روریان باندې هم ګوري هغې ته څه پیغام ورکول غواړي د مسافرو د یتیمانو خو زه خادم یم هغه ته پته د هغې خو زه راوتم په دې وجه چې هغې خدای پاک د خپلو ځایونو کورونو مالکان کې د مسافرو دپاره خصوصي او د یتیمانو لپاره 2000 روپۍ ډسکاونټ دی پکې ماشاءالله ماشاءالله واجد بھائی تاسو څنګه یې خیر دی طبیعت ښه دی ځمکه خرڅه شوې ده ټوله خرڅه شوې ده ماشاءالله بیا یو قدم بیا یو سټپ څه به ویې غواړي بس زه به څه ووایم بس حاجي صاحب چې څه کمې خبرې وکړي به دا زموږ دپاره بس د دې پاسه موږ خبرې کول نور نه غواړو ماشاءالله ډېر ښه سوچ قدرمندو چې کومې نمبرې دي دا د نواز پراپرټۍ نمبرې دي زه وایم چې داسې خلک وي او داسې تکړه خلک وي داسې پښتانه خلک وي نو یو غریب به هم پاتې نه شي یو یتیم به هم پاتې نه شي یو بېوسه به هم پاتې نه شي قدرمندو ما ډېر هلې ځلې سټارټ کړي دي او زه چې چېرته بیا د یو غریب فیدی او د یو بېوسه فیدی زه هم سوچ کوم چې یار راشه غریب له راپاسه یتیم له راپاسه بېوسه له راپاسه ډېر خلک داسې چې د کور ارماني
ډېر خلک داسې چې هغوی وي زما د خپل کور وی، زما د خپل کلی وی، زما د خپل وطن وی، زما د یو سور لاندې زندګي تېرولی. نو بالکل قدرمندو چې کوم نمبر نواز پراپرټۍ دغه کم نمبر تاسو ته په سکرین شو کېږي. یتیم سره به ګزاره هم کوي، بېوس سره به ګزاره هم کوي، بې کوره خلکو سره به ګزاره هم کوي. د هر مور او پلار دا ارمان وي بچي نه چې زما بچی دی په سخته کې رالوی بچی دی او کور یې نه وي نو هغه وایي چې راشه کور به جوړ کړي، یو چت کور راله جوړ کړي نو په سوری به شم. هغه سوری دا دی نواز پراپرټۍ یو ښه قدم کېښو قدرمندو. څه قدم یې کېښو چې دغه ګیس بجلي اویلیبل مین سړک هم تاسو کتی شئ. مخامخ چې کوم سړک دی وسیم جان کیمرامین به درله هم دغه سړک شو کړي، تارونه هم کتی شئ تاسو. دا د بجلی تارونه هم دي دلته الحمدلله هر څه سهولیات موجود دي. مین سړک مین ځای باباجي چې کم کلی دی هغه هم دی خوا دی او مین خوشحالي خبر دا چې انټرچینج دی مخامخ ورسره جوخ انټرچینج دی 5 کیلومتر مزل کې. نو بالکل قدرمندو زما ویډیو زما خویندې میندې زما وروریان ګورو کم زیات بېوسه کم زیات غریبانان زما ویډیوز ګوري بالکل تاسو پکې بیان ورکولی شئ. قدرمندو زما و دا خپرونه نواز پراپرټۍ سره بالکل ډایرکټ په ډایرکټ چې کومې نمبر چلیږي دا د نواز پراپرټۍ نمبر دی، تاسو ورسره رابطه وساتئ او دلته ځمکه وصول کړئ. یو خبره به زه هم دا وکړم چې ډېر خویندې میندې ډېر وروریان ډېر غریبانان دي ډېر بېوسه دي نو هغوی سره به انشاءالله ډسکاونټ هم کوي. ځکه حاجي صاحب یو ساده انسان، یو ښه انسان، یو تکړه انسان چې د غریب دپاره یتیم دپاره دومره سوچ وکړو. دا وه زموږ نن ورځ خپرونه نواز پراپرټۍ سره. قدرمندو تاسو په دغه نمبر رابطه وساتئ او بالکل تاسو ته ځمکه اخیستی شئ. خپل کیمرامین وسیم جان سره چې هر شرط یې په الله وسپارم. هر څه کې والسلام.